چې آیا دا سروې سبا کول دا ظلم دی؟ لکه زمونږ بعض سیکولر طبقه دا اعتراض کوي چې دومره ډیرو سرو څه ضرورت دی. نه دا اعتراض 100% نه 200% غلط دی. اور زمونږ د سیکولر طبقه نه د مسلمانانو ذهن هم متاثره دی. تاسو به کتلی کله کله یو سټیټس شیر کړي چې هر کال حج کول نه بهتر دا دی چې تا دې پیسو سره څوک وده وکړي. نه لیکلي وي که نه وي لیکلی او قرباني کې دې په ځای باندې غریب ته پیسې ورکړه. دا ټولې خبرې غلطې دي، دا نظریات غلطي، دا ویژن غلط دی. هغه خاصې سیکولر طبقه جهنم ته روانه ده، نور مسلمانانو ذهن هم خرابوي. ګوره ارتداد په دوه قسمه باندې دی. یو دا چې تا عقاید ارتداد ته ورسېږي ټولې دنیا ته پته ولګي چې دا مرتد شوی دی، یا قدیانی شي یا د یو بل اسلام پرېږدي بل مذهب یهودي یا عیسیت ته لاړ شي. دا ارتداد ظاهري دی. یو فکري ارتداد دی. تا لباس د مسلمانانو د پاټکې د والې غټه ګیره د سپینه ټوپۍ د پسر کړي عقاید ټول د کفارو دي. د فکری ارتداد نه دا ډیر زیات خطرناک دی. اور زمونږ د لیبرل او سیکولر طبقه چې کومه مرتده ده دا د نظریاتو اعتبار سره مرتده. نور به تا سره صف کې ولاړي، جمعې موز به در سره کوي، پهله صف کې به در سره موز کوي، اختر موز به در سره کوي، خو ذهني طور باندې هغه مرتد وي. او د فکری ارتداد نه دی. نن دنیا کې کم جنگ دی، هغه د فکری ارتداد دی. تاسو د سوشل میډیا باندې پیجونه ګورئ، غامدي ځان ته خپل پیج جوړ کړی دی او فلانکې ډاکټر دی هغه ځان ته خپل جوړ کړی دی، فرهاد هاشمي ځان ته خپل جوړ کړی. خلکو ذهني ارتداد باندې مهنت کوي. دیو جن د علماء دیوبند علماء حق سره تعلق دیو جن ضروري دي چې د ذهني ارتداد شکار نشي. سیکولر طبقه د ذهني مرتد دي، د ذهني ارتداد شکار دي. ته چې زکه قرباني کوم، قرباني باندې اجر شته که نشته دی؟ الله دا وعده کړی چې اجر ملويږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وعده کړی ماته اجر خو ملويږي کنه. اوس برابر خبره ده که زه د غوا د 50,000 خلم او که د 5 لک واخلم که د 5 کروڑ اخلم، دا ټول چې زمات اجر ملوي کنه ملوي. ما 5-6 لک روپے ولګولې زه حج ته لاړم، حج باندې اجر ملوي کنه ملوي؟ یو عبادت باندې پیسې لګي، دا اصل دی کنه. ګوره دا چې کومه قرباني ته کې تا پیسې لګي، بیا دغه نه پس تا سروې لا سره شي غته زبا کې او بیا دا سروې ته صدقې اجازه درته شته او که غونډ په غونډ خپل باندې خوري بیا هم درته اجر ملوي. ثواب خوشته دی کنه. چې ته دا اعتراض په حج او قرباني باندې کې، دا حج ته په خپل ځان باندې ولې نه کې؟ تا حیدرآباد کې د 60 لکو بنگلا خسي ده، راشه کلی کې د 10 لکو بنگلا واخله کور ځانته د 50 لک غریبانو کې تقسیم کړه. زما خبره ټیک ده که غلطه ده؟ هر کال ته ځانته نوې ماډل گاډي خلې 25 لک باندې ما خلک 25 لک 10 لک باندې ځانته 85 ماډل واخله د 15 لک غریبانو کې صدقه کا. په 5000 موبایل باندې تا کار چلیږي، څه ضرورت ته 80,000 والا موبایل ځانته خسې دی، 10,000 ځانته موبایل واخله 70,000 غریبانو کې تقسیم کا. الله د سترګې وړاندې دي، په دې د دماغ کار نه کوي. او چې کله کې عبادت راشي غو باندې ته اعتراض کوي. کچره زما خبره غلطي بیا ته وای، خو زما خبرو کې وزن شته دی الحمدلله، زګر در ډیر کول کر خبره کوم. خو د باندې ته تماشا کې تماشې باندې 2 لک روپے لګي، خدا غریب کې تقسیم وکړه. تماشې باندې اجر دی که عذاب دی؟ الله خدای آخرت ور سره برباد، دنیا د برباده. هغه پیسو مې ته اعتراض نشته. دا سټیټس شیر کا چې واده کې 2 لک په تماشې باندې شیر کې، دا یو غریب تور کا 2 غریبانو خزو په 1 لک باندې 2 غریبو خزو واده بوشي. او دا سټیټس کا په خلی باندې خلد ماتيږي او کا پلاس لري کې بیا د لس شالي کې دا نشي لیکي. او چې ګنده کې اسلام خبره راشي بیا ستا قلم کې زور پیدا شي. زما دې خبره مې تاسو پوه شئ. ندیو جن دا خبره هم غلطه ده چې دا د سرویس سره ظلم دی، بلکې علماو دا لیکلي دي چې کله ته سروې سبکې غنه مخکې دا چاړه تیرول دا مستحب دی. ولی دې ته سروي ته تکلیف کم دی. اور بعض علماء دا هم لیکلي چې کم سروې زبکیږي دا الله په حضور کې ډېر زیات خوشحالي چې الله شکر دې زه د اختر په موقع باندې سبا کړم. او موږ ته حکم دا دی چې بسم الله الله اکبر دا بوای که قصدن دا کلمه وینله سروې د مردار د قرباني د هم نه کیږي. د بسم الله الله اکبر تا په خلی باندې ویل د دې خبرې پیغام دی چې سروي ته دا پیغام میلاو شي چې ته د الله په نوم باندې سبا کیږي. دیو جن فقهاو لیکلي دي چې کله د سپېلی ونی شي یا سپېتا کور کې دغه ضرر ولا جوړ شي، دا غرانګي پیشو د ضرر ولا جوړ شي. فقهاو لیکلي چې دا سبا کا چڼا خخه کا د سروي چې کم پیشو یا سپېدا لړکړه دا خخه ولې دی لیدو کې د سروینه د روح وتلو کې زیاته اسانتیا ده په نسبت ته دی باندې چې غو خپل طبيعي مر باندې مړي. دیو جن سروي چې کله عام زناور مړې سپې دي یا خنزیر دي یا چې هر څه دي هغه د بن تکلیف نه ورکه، هغه ته تکلیف ورکول هم شریعت کې جایز نه دي. بیا چې کم او بیا علماء دا هم لیکلي دي چې کله ته دا چړه تیرې نه دا د سروي په مخکې نه تیرې، ولی ته الله پاک 2 شیزونه درکړي، یو عقل دی یو شعور دی. سروي ته الله پاک عقل نه دی ورکړي خو شعور یې ورکړي. خام په دې باندې پوهیږي چې دا چړه د څه لپاره تیرې، هغه په مخکې چړه تیرول دا مکروه دي. ندیو چې زما مسلمانانو موږ تاسو به قرباني
اسی مونږ تاسو قرباني کو خو چې دې کې څومره اخلاص وي للهیت وي اور محض الله رضا ده پرې دومره به دې باندې زیات اجر ملويږي څومره ستا اخلاص وي دومره زیات اجر څومره ستا اخلاص متاثر وي دومره د اجر هم متاثر وي اور الله دې کې کدا د ریا او د شرک په نیت باندې شي یا د نام او نمود په نوم باندې شي چې خلک ماته وایي چې ډېر تکړه سره دي اجر خو درته خود نه مليږي هغه باندې الټا عذاب هم ملوي इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।